السلام علیکم ملګرو. بریکینګ نیوز دا چې عمران خان یو ځل بیا بهر تلو نه انکار کړی دی. د بهر تلو افر ریجیکټ کړی دی. د عمران خان د پاره هر څه تیارو، خو عمران خان هغې نه انکار کړی دی. بل عمران خان نه دوه غټ طاقتونه اخیستو دپاره کوششونه روان دي. جي هغه کم طاقتونه دی به هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو. بل د پی ټی آی یو اهم رهنما پېښور های کورټ نن رها کړی دی. پېښور های کورټ یو بل غټ حکم هم د حوالې سره جاری کړی دی. بل غټ خبر د مریم نواز حوالې سره چې مریم نواز جلسه کې ټوټل څومره خلک وو، مریم نواز چاله کنځلې کړې دي، مریم نواز چاله بدې ردې ویلې دي چې ستاسو د وجې زما بېعزتي وشوه. دا خبرې چاله کړې ده، به هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو. بل نواز شریف ته صفا انکار شوی دی چې بس ته موږ د ستا نور مدد نشو کولی. دا ټولو اهم خبرونه به تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کیږي. او بل غټ خبر چې کوم دی چې آیا سبا به عمران خان په عدالت کې پیش کیږي که نه، عدالت په سایفر کیس کې په اډیاله جیل کې لګي. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو چې د اپډیټس طرف لا په ډیټیل تفصیلا خبره کوو. چې په دې ټولو اپډیټس باندې عمران خان ته بهر تلو چې کوم آفر شوی دی چې عمران خان به بهر ته ځي که نه، عمران خان نه کم طاقتونه اخیستو کوششونه روان دي. په دې باندې بعد کې خبره کوو. خو ټول نه مخکې چې کوم غټ بریکینګ نیوز دی د مریم نواز حوالې سره، د مریم نواز د جلسې حوالې سره، چې هغه جلسه په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. چونکې دغه جلسه کمپلیټلی فلاپ شوې وه او جلسې نه پس میټینګ هم شوی دی. په دغه میټینګ کې مریم نواز چاله کنځل کړي دي، چاله بدې ردې ویلې دي چې د ستاسو د لاسه زما بېعزتي وشوه. د دې جلسې تقریبا 2-3 ورځې وشوې، خو بیا هم دا جلسه د خلکو مین ټاپک دی په میډیا که تاسو وګورئ. نو هر سړی په دې جلسه باندې خبره کوي ځکه دا جلسه سوپر ډوپر فلاپ شوې ده. جی صحافي شاکر صابر ویلي دي چې په دې جلسه کې 969 کسانو 969 کسانو په دې جلسه کې شرکت کړی، چې دې خبرې تصدیق هارون رشید هم کړی دی چې بالکل په دې جلسه کې 969 کسانو شرکت کړی دی. دې نه مخکې دوی ته مخکې دا پته وه چې جلسې ته به کسان نه راځي، نو ځکه دوی دا جلسه د غټ میدان په ځای په یو وړه ګلۍ کې دا جلسه کړې وه. جي خو اوس بلې جلسې دپاره دوی د مینار پاکستان دپاره پلانینګ دی چې بله جلسه موږ په مینار پاکستان کې کوو. دې حوالې سره میټینګ هم شوی دی. مریم نواز د خپلې پارټۍ سینیر رهنما ته ډېرې بدې ردې ویلې دي چې د ستاسو د لاسه زما بېعزتي شوې ده، د ستاسو د لاسه مطلب په جلسې له خلک رانغه، تاسو څنګه د خپلې علاقې ایم ان ای، څنګه تاسو د خپل علاقې ایم پی ای چې ستاسو په خوله باندې جلسې له څوک راځي نه. نو ډېرې بدې ردې هغه رهنما له ویلې چې په کومه مطلب کومه علاقه کې دغه جلسه وه، د هغه علاقه چې د کم ایم ان ای کم ایم پی ای وه، نو هغه له ډېرې بد ردې ویلې دي. یو خو مریم نواز ولوي چې یو خو جلسه مونږ په وړه ګلۍ کې وکړه، تاسو وړه ګلۍ مال را ډکه نه کړو، تاسو مینار پاکستان میدان سره ډک کړئ، تاسو مینار پاکستان لسه کسان راولئ، مینار پاکستان په تش میدان باندې بیا ما شرموئ. ډېرې بد ردې مریم نواز چې کوم دی خپلې پارټۍ چې کوم رهنما دی هغې له ویلي دي. بل طرف ته شاکر صابر په نون لیګ دا طنز هم کړی دی چې کامیاب جلسې نه پس نون لیګ سرکاري محکمو ته دا حکم کړی چې نواز شریف استقبال ته ټول ملک نه قافلې راولئ. دا یو تنزیه انداز کې دا خبره کړې ده. د نواز شریف یو غټه سهاره ختمه شوه، نواز شریف ته صفا انکار شوی دی. شهباز ګل دا دعوه کړې ده چې اسټابلیشمنټ نواز شریف ته صفا الفاظو کې ویلي چې موږ ستا مدد نشو کولی، موږ ته ستا دپاره دومره غټه داندلي نشو کولی. جي ځکه ستا او عمران خان مقبولیت کې ډېر زیات فرق دی. بل طرف ته اهم خبر دا دی چې آیا عمران خان به په 4 اکتوبر یعنی سبا چې کوم تاریخ ته د سایفر کیس په هغې کې به عدالت له پیش کیږي که نه. چونکې عدالت دې حوالې سره حکم هم کړو چې عمران خان به عدالت ته راولئ، په عدالت کې به د دې کیس سنوي کیږي. خو سبا به عمران خان یو ځل بیا عدالت ته نه پیش کیږي، چونکې دوی نه غواړي چې عمران خان پبلک وویني، عوام وویني، میډیا باندې د هغه تصویر ویډیو راشي. نو عمران خان لپاره به سبا یو ورځ بیا د سایفر کیس چې کومه سنوي وي هغه به په اټک جیل کې کیږي، او اټک جیل کې به اټک نه اډیاله، عمران خان په اډیاله جیل نو په اډیاله جیل کې به دا کیس سماعت کیږي او په اډیاله جیل کې به دغه عدالت یو ځل بیا لګیږي. اډیاله جیل کې دغه عدالت لګیدلو دپاره وزارت قانون دی حوالې سره ان او سی هم جاری کړی ده. بل طرف ته عمران خان یو ځل بیا بهر تلو نه انکار هم کړی دی. په میډیا باندې پرونه داسې دا خبر ډېر زیات چلیږي چې عمران خان بهر تلو دپاره کوششونه تېر شوي دي او محمد علي دوراني صدر عارف الوي سره ملاقات کړی دی او صدر عارف الوي ویلي چې عمران خان داسې هیڅ قسم افر نه قبلوي او 3 ځله مخکې هم عمران خان ته د افر شوی دی او عمران خان انکار کړی دی. بل عمران خان نه 2 طاقتونه چې کوم اخیستو کېدو کوششونه روان دي، نو هغه 2 طاقتونه دا دي چې یو طاقت خو دا دی چې عمران خان د پی ټی آی سربراه دی، د پی ټی آی مطلب لیډر دی، او بل طاقت دا دی چې عمران خان بهر تلو ته تیار نه دی او یو ورسره د عوامو ډېر غټ سپورټ دی. نو دا طاقتونه چې کوم دي دا عمران خان نه د اخیستو طاقتونه د اخیستو کوششونه داسې روان دي چې اسد کیسر او صدر عارف الوي ته دا ذمہداري ورکړل شوې ده چې تاسو عمران خان قایل کړئ چې هغه د پی ټی آی صدارت صدر عارف الوي ته ورکړي
کی او عمران خان بهر ملک ته لاړ شي جی او بیا به د پی ټی آی د لپاره الیکشن کولو اجازه هم ملو شي پی ټی آی ته به د الیکشن کولو اجازه ملو شي د پی ټی آی یو ډیر اهم رهنما چې کوم دی هغه نن پېښور های کورټ چې کوم دی هغه رها کړی دی پېښور چیف جسټس زبردست حکم جاری کړی دی چیف جسټس ویلي دی کچري کې پی کې یو عدالت هم تنزلی وشو نو معافي به نه ملاويږي هر څومره طاقتور سړی وي هغه به معافي هیڅ قانون کې هم نه ملاويږي ډیر شي پېښور حکم کلادم قرار شو او ایډیشنل سیکریټري پی ټی آی خیبر پختونخوا عرفان سلیم چې کوم دی هغه رها کړل شوی دی جی دا اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریک کړو نور اپډیټس لپاره چینل فالو کړئ چې نور اپډیټس هم تاسو سره ملاويږي ډیر زیات مننه جی والسلام